اتویشتمه وجه اتباعهم الآباء. دی ویل موږ د خپل پلار نیکه خبره منو. نو ما ورته ویل ګوره پلار د نیکه د خبرې څخه اسلام تا نه منع کوي چې پلار نیکه دي بزرګان وي عالمان وي د هغو په طریقه روان سه کیسه برابره ده. بیا خو هغه ته د قرآن د حدیث نه اړي. که د پلار او نیکه په دین او په اسلام باندې پوهېدل نه او ته وایې زه د پلار د نیکه د دین نه اوړمه نو بیا ګمراه کېږي. وروره دا خبره ده. دوی څه کول؟ دوی به د قرآن او د حدیث په مقابله کې د پلار د نیکه خبره منله. خبره دا دی نه چې موږ د پلار د نیکه د دین مخالف یو. پلار نیکه خو مسلمانان وو لیکن دوی خو نه دي چې هغه په هر مسله او په هر څه باندې پوه ولو شیخ الحدیثان ولو غلطیان نه دي ځینې سوي صحیح شولو. نو د ګردو خو دا رقم نه دي. نو ځکه ته به څه کوې پلار نیکه چې کوم دی هغه پرېږده قرآن او حدیث ته ګوره. که پلار نیکه پر هغه باندې برابر ولو خو ښه خلک دی که نه ولو نو ته خپل آخرت برابروه. وإذا قيل لهم سورة بقره وګورئ 170 نمبر آیت څوک چې وویل چې دوی لره اتبعوا ما انزل الله تاسو پیروي وکړئ